السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فساد فی الارض زمکه کې فساد کول. نن مختصرا به دا بیانوو چې لوی فسادي څوک دی. آیا هغه څوک چې هغه ښکاره فساد کوي یا هغه څوک چې هغه پټ لګیاوي او په پټه باندې فسادونه کوي؟ محترمو، په قرآن مجید کې د اهل نفاق باره کې البقره 11 آیت کې راغلي دي او د آیت مبارکه ترجمه ده چې او کله چې دوی ته وویل شي چې په زمکه کې فساد مه کوئ، نو وایي به چې موږ خو اصلاح کوونکي یو. محترم عزتمندو، د قرآن مجید د دې آیت مبارکه اړیکه د ظلم او تشدد په څیر څیزونو سره نه ده غوړې. ولې که داسې وایي نو دا آیت مبارکه به په مکه مکرمه کې نازل شوی چېرته چې عملاً داسې روان وو. دا آیت مبارکه په مدینه منوره کې راغی او د اهل نفاق عمل په ګوته شو. څنګه چې ښکاره ده چې د مدینې منافقینو د ظلم او تشدد په څیر کړنې نه ترسره کولې، نو له دې آیت به همدا فعل مراد اخیستل کېږي چې د مدینې منافقو علمای سو او منافقو مشرانو ترسره کولې. کله دې په بغور وکړل شي نو معلومیږي چې په دې آیت مبارکه کې چې کوم څیز ته فساد فی الارض ویل شوی، ترې موخه د نفاق اچونکو هغه منفي کړنې دي چې د توحید تحریک خلاف په مدینه منوره کې پر مخ وړلې. هغوی خو په ظاهره مسلمانان وو خو په خپلو ایمانونو کې مخلص نه وو. د هغوی له مسلمانانو سره کینه وه خو د دنیوي ګټو له مخې له مسلمانانو سره پیوند وو. د هغوی اصل موخه دنیوي مفاد و نه اخروي مفاد. کله چې ولیدل مخلص مسلمانان په اسلام کې پرمختګ کوي نو کینه یې ورسره واخیسته، د دوی د بدنامولو په هڅه کې شول او د کارونو په ټټښودلو پسې شول. داسې خبرې پیل کړې چې پر مټې د مخلصو مسلمانانو انځور د دوی ایمیج د خلکو په نظر کې تت او خراب شي. همدې منافقانه رویشته په قرآن مجید کې په ځمکه د فساد خورول ول شوي دي. دې منافقو علمای سو، دې منافقو کوکاریانو، منافقو مشرانو به په سازشي شکل د ایمان خاوندانو خلاف معاندانه ګامونه اخیستل، یعنی د دوی بدنامول، انځور ورانول، ایمیج خرابول، کارونه ټیټ وړاندې کول، په خلاف داسې خبرې کول چې له مخې دننه په خپل نفرت خور شي. خلک ورته پاملرنه کول پرېږدي. د اهل انکار طریقه څرګنده دښمني وي، د کفارو طریقه ښکاره دښمني وي او د اهل نفاق طریقه د منافقو طریقه پټه دښمني وي. پټه دښمني هم لوی فساد دا پټه دښمني ده، هم دا منافقت دی. د داسې منافقو د فساد او سازش نه باید هر مسلمان ځان بچ وساتي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.